حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه روایت نقل کړي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې او شین دسی چې هغه د هلاکت ولري. صحابه کرامو پښتنه وکړه د نبی علیہ السلام نه چې موږ ته بیان کا چې هغه هلاکت ولا شین کم شین. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته پلانې فرمایي چې شرک اول د هلاکت ذریعہ، نو شرک نه ځان ساتو. دویم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې جادو کول، جادوګرانو لتاک په مسلمان باندې جادو کول د هلاکت ذریعہ. دریم ناحق قتل کول، بے گناه څوک مړ کول د هلاکت ذریعہ ده. څلورم سود کول، سود روزگار کول. او پنځم یتیم مال په ناحق باندې خوړل. یتیم د کور کې سره پاتې یا کلی کې ته پاتې او ته په مال باندې قبضه شولې، نو د هلاکت ده. شپږم نمبر د جهاد په میدان کې دشمن ته شا کول. او شپږم نمبر په پاکو خزو باندې تهمت لګول. نو دغه او شي نه د هلاکت وړي. نو موږ کوشش وکړو چې دغه هلاکت وړه شي نه ځان وساتو. الله تبارک وتعالى مال او تاسو ټول په لګو خبرو باندې عمل کړو، توفیق نصیب کی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين طيبين طاهرين. یا الله تبارک وتعالى کوم خبره وکړه دی واوریدلې مالا او دا ټول مجلس والا په باندې عمل کولو توفیق ور نصیب کې. څه قسم کمه به شي یا الله پاغي باندې راتفا او بخنه وکي. یا الله تبارک وتعالى پر حاضر مجلس کې چا بزونو کې څه قسم شری هوایی وته د خپل خزانونه پورا کې اته درنه لوم. یا الله تبارک وتعالى بل چاته محتاج ما کې څومره بیماران دي پر حاضر مجلس کې ډېر بیماران وي، په کورونو کې وي، هسپتالونو کې وي. یا الله تبارک وتعالى ټول بیمارانو ته صحت کامله جلاله پر د نیک عمل ور نصیب کې. څومره کسان مسلمانانو نه خويندې وفات شوي دي، یا الله تبارک وتعالى ټول مغفرت نصیب او فرمای. یا الله تبارک وتعالى قبرونه ته نور نه ډک کې. یا الله تبارک وتعالى ګناهونه ته معاف فرمای. یا الله تبارک وتعالى زمونږ چې څومره حاجتونه دي یا الله تعالی معلوم دي، موږ ټول حاجتونه د خپل خزانونو پورا کې. یا الله تبارک وتعالى چې څومره مشکلات وي، تکلیفونه وي، هغه مشکلات تکلیفونه حل فرمای. یا الله تبارک وتعالى چې جنگ جګړې وي، هغه جنگ جګړې ختم فرمای. هغه جنگ جګړې په مینه محبت باندې بدلې کې. یا الله تبارک وتعالى موږ سره څومره مرګري یاران دوستان موږ سره په جماعت کې مدرسه کې مالی جانی تعاون کوي. یا الله تبارک وتعالى ته د دنیا او د آخرت ډېر خوشالي ور نصیب کې. یا الله تبارک وتعالى په مال او اولاد کې ډېر برکتونه واچوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.